إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله رب العالمين أحكم الحاكمين لطول بادشاہ لطول زبردست ها رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمين چه داغی صفات کی و صفت فعال لما يريد دے رب العالمين چه سکی سوخ چکی سرن چکی چاسر چکی کولشی دا الله رب العالمين نسوک تپوس نشی کولد خود رب العالمين بصفات کی دا صفت موجود دے چه وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چه هر سمر دی خواهغ انبیاء دی او که امت دی خواهغ باچاہان دی او که رعیه دا خواهغ مالدار دی او که غریب دی دا هر یو فرد با اللہ رب العالمین تپوس و مختلق کئی زما محترمو دا رب العالمین تپوس او مختلق دا پا دی خبر باید دلالت نکی چه من پا دی دنیا کی کم کار کم عمل کم اللہ رب العالمین تا پتہ نشتا نا اللہ تا پتہ شتا رب العالمین چې زمونږ نه تپوس کوي دا په دې وجه باندې چې تاسو وګورئ زمونږ د دنیا دا ماحول دی چې کله کم انسان کم کار وکړي کم جرم وکړي او هغه په جرم کې ګیر شي نو سمدستي هغې نه انکار کوي چې یاره ما خو دا کار نه دی کړی یاره زه خو د دې نه نه یم خبر ما ته څه پته ده الله رب العالمین د دې د وجې د موږ سره کرامن کاتبین زمونږ په ولو باندې مقرر کړي دي زمون د خلینا زمون د اعمالنا کم خ عمل وی کم خ خبرې هغه د اخی طرف والا لکی او کم بد عمل وی بد خبرې وی هغه د ګس طرف والا لکی قیامت پر ورځ رب العالمین مخ ته ودرېږو او الله رب العالمین نه د پوس کې چې انسان دا کار دی ولې کړو دا دی ولې کړو نو د مشرک بنده چې رب العالمین فرمایي چې دا بوته وي چې الله والله ربنا ما كنا مشركين چې الله مونږ هیڅ قسم ته شرک نه کړل مونږ خو د استا بندګي استا تابعداري کړو الله باندې ملائکه ته وایي چې رجستر ولا مخ ته کیږي چې هغه ته رجستر مخ ته کیږي نو څه وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دي عملنا مين أنا سچل شوه ده چې دغه نظم وړه ګنا پرې خدا او نه غټه ګنا پرې خدا بلکې ټوله رئیسانه کړی دا
بیا انسان الته صرف ارمان کولای شي، الته صرف افسوس کولای شي، بل هیڅ د انسان نه کېږي. زما محترمو د وجنه الله رب العالمین موږ ته زموږ د رهنمایي او زموږ د کامیابی لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی چې د هغې باندې د الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه وي چې هغه موږ ته د الله ذات او صفات، د الله اسماء او احکام، د الله وحدانیت راته ښودلی او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلي چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو، او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلي چې په هغې باندې اجتناب سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو، بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد د پاره د دنیا ته رالیږلی یو هغه مقصد د بیانولو دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دې انبیاءو ته دا ډیوټي او دا ذمہواري حواله کړه چې دا خپل امت د دې خبرې نه خبر کړي چې چا زما تابعداري او اطاعت وکړو، چا چې زما فرمان برداري وکړله نو د هغې دپاره نعمتونه او جنت دی، او چا چې فرمان برداري او اطاعت او تابعداري ونه کړه نو د هغې دپاره جهنم او د الله رب العالمین عذاب ده. مونږ انسانان په دې خبره باندې ځان غولولی دی چې یاره الله رب العالمین اوس خو ځوانان یو، اوس خو زموږ څه عمر دی، مړه چې کله بوډاګان شو کمزوري شو بیا به جومات کې به کینو د الله ذکر او د الله عبادت به کوو. ولې الله خپله فرمایي چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم چې زه خو بخونکی مهربان یم، بس اوبه مې بخي او توبه ده وباسو. نه، بلکې الله فرمایي یو آیات خو مونږ ته یاد دی خو دا ورپسې آیات مونږ ځان نه هیر کړی دی چې وان عذابي هو العذاب الالیم. انسانه د دې خبرې نه ځان خبر کا چې زما گرفت زما نیونکی دا ډېر سخت دی او دا ډېر دردونکی دی. نو چې کله الله رب العالمین مونږ په خپل گرفت کې راولي، خپل نیونکی کې راولي، نو بیا ولې مونږ د دې ګناهونو نه او د دې سختیانو نه او د دې مشکلاتو نه ځان نه وباسو؟ ځکه الله رب العالمین خو بار بار مونږ ته په قرآن کریم کې دا فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اے انسانانو جلدیواله وکړئ د الله رب العالمین بخښنې ته او د الله رب العالمین جنت ته، داسې جنت چې الله رب العالمین د هغې پلنوالی د اسمانونو او ځمکو برابر کړی دی. الله خو موږ له دعوت راکوي او بیا دایم راته وویلې چې انسانانو خفه کېږئ مه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. د نیکبختو انسانانو علامه الله رب العالمین ښیي، د خوشحالبختو انسانانو علامه الله رب العالمین ښیي داسې انسان چې هغه خپل ځان ته څه بولي. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه هغه نه چا تپوس وکړو چې حذیفه دا راته ووایه چې ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار یې، هغه کوم یو عمل دی تا ته چې پیغمبر ښودلی دی چې په هغې باندې انسان منافق کېږي؟ ته ما ته ووایه چې ته زه خو منافق نه یم. وګورئ د اعمال خپل ذهن کې واچوئ زما محترمو چې انسان هغه عمل کوي په هغې باندې دا انسان منافق ګرځېږي که نه ګرځېږي؟ حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دا ونه ویلې چې یاره بس زه ته منافق یې، زه ته نه یې، ته دا نه، بلکې هغه څه وایي وایي چې کله کله ته د داسې یو عمل وکړې چې په هغه عمل باندې ته خوشحالېږي او تا ته خوشحالي ملاویږي، او یا بد عمل چې وکړې د ګناه عمل چې وکړې په هغې باندې ستا زړه ته ټیس رسېږي، خفګان در رسېږي او ته سمدستي جومات ته راځې او الله ته سر په سجود کېږي او الله نه دعا او استغفار غواړې. وایي دا کار خو زه کوم. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي چې فما جعل الله لك منافقا، الله رب العالمین په داسې عمل باندې تا منافق نه ګرځوي. وګورئ کوم انسانان زمونږ په ماحول کې زمونږ په دې دنیا کې
موږ داسې اعمال کوو چې زموږ زړه په هغې باندې نه خفګان اختیاروي او نه پکې خوشحالي اختیاروي. که څوک راته ووایي چې وروره دا کار دې صحیح نه دی، دا مه کوه، موږ ورته څه زما دا به زما څه وکړي، زه د ده لاس خلاص یې څه کولی شي هغه دې وکړي. ولې هغه شیطان مونږ کې هغه دغه اچولی دی، وسوسه اچولې ده چې مړه لرې که قیامت به ګورو ورسره، الله به ورسره راکاږو. اوس دنیا کې ژوند دی، هغه ژوند تېر که، دنیا ده، چا ته سستي مه کوه، ته خو پښتون یې، ته خو دا یې، ته خو هغه یې. دا خبرې مونږ ته شیطان اچوي. او الله څه فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم، جلدي والی وکړئ د الله بخښنې ته. بیا فرمایي چې ګوره هغه انسان چې منافق نه دی، اذا فعلوا فاحشة، کله چې بد عمل وکړي، فاحشه ویل کېږي هغه عمل چې د انسان زړه هغه نه غواړي، هغه عمل چې د انسان زړه په هغې باندې خفګان اختیاروي. او ظلموا انفسهم، یا په خپل ځان باندې زیاتې وکړي، ظلم وکړي. ظلم نه دا مراد نه چې چا سره وال ټکول وکړي، چا باندې ظلم وکړي، نه، هغه خپل ځان ظلم یادوي. خپل ځان ظلم څه شی دی؟ مونځ ته په وخت باندې رانشي، کم نیکي کوي هغه نیکي بد نه کړي، کم کار چې کوي هغه کار باندې چې دی نو سستی اختیار کړي، یا کم انسان باندې بهتان لګوي، یا د کم انسان عزت لوټ کوي، یا کم انسان پسې غیبت کوي. علما فرمایي دا ټولې خبرې په څه کې راځي؟ په دې ظلم کې راځي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو، یو انسان دی هغه یو نیکی کار کوي او د چا د وجې نه هغه نیکی کار بند کړي. لکه یو مثال زه تاسو لنډ شان درکړم. عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې چې کله منافقینو تهمت ولګاو چې د دې پلاني صحابي سره زنا کړې ده، عایشه صدیقه رضی الله عنها د پته نه وه. په دې کې صحابه اکرام هم ملوثو. یو ورځ عایشه صدیقه رضی الله عنها په قضای حاجت له روانه وه، هغې کې د مستح مور ام مستح هغه هم ورسره وه. په دې کې د عایشې رضی الله عنها خپه وښویدله او ځان یې راټینګ کړو. سمدستي دې د مستح مور وویل چې الله دې مستح تباه کړي. هغه ورته ولې ویل؟ دا خو بدري صحابي دی، د بدریانو مبارک رسول الله فرمایي او الله رب العالمین اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ای بدریانو تاسو ته الله رب العالمین بخښنه کړې ده، که نن نه بعد هر قسم عمل کوئ، که ښه کوئ او که بد کوئ، الله تاسو ته بخښنه کړې ده. ته ولې هغه ته بد رد ویل؟ هغه وایي تا ته پته نشته، منافقینو تا پسې داسې خبرې کړې دي او دا دی او هغه دی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله ما ته دا خبره وشوه، وایي هغه امتیازې او هغه قضای حاجت زما په جسم کې استورک شوی، دومره هغه تکلیف او د درد د وجې نه. زه راځم خپل مقصد ته زما محترمو. هغه مقصد دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې مستح رضی الله عنه باندې به خرچه کوله، په دې باندې به هغه زیاتی مال لګولو، ځکه دا غریب و مسکین او د دې ضرورت به د پوره کولو. خو چې کله ابوبکر رضی الله عنه دینه خبر شو چې یاره مستح رضی الله عنه په دې کار کې ملوث دی، زما د لور په باندې چې کوم تهمت منافقین لګولې په هغې کې ملوث دی، ابوبکر رضی الله عنه وویل چې بس نن نه بعد به زه دا خرچه بندوم، زه به په ده باندې دا خرچه نه کوم، بس ما چې کومې خرچه دله مې ورکوله دا بنده شوه. تاسو وګورئ الله رب العالمین ډایرک آیات راولېږلو وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. بعضې خلک تاسو کې صحابه داسې موجود دي چې په مسلمانانو باندې خرچه کوي د الله رب العالمین د رضا دپاره او د وړه خبره باندې، د چا تعویلو معویلو باندې، د چا په ورکوټې ناتحقیقه خبره باندې هغه خرچه بندوي. الا تحبون ان يغفر الله لكم. آیا دغه صحابه دا نه غواړي چې الله رب العالمین دیو ته بخښنه وکړي، الله رب العالمین دیو ته مغفرت نصیب کړي؟ ابوبکر رضی الله عنه داسې صحابیو چې په قرآن باندې به یې جړل، په قرآن باندې به یې زړه کمزوری کېدو، ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېږي د هغې نه مخکې
ډېر کمزوری دی جومات ته نشو راتلی حکم یې وکړو چې مرو ابا بکر یصلي بالناس ابو بکر رضی الله عنه ته حکم وکړي چې خلکو ته منځ وکړي عائشه صدیقه رضی الله عنها وفرمایي چې دا الله رسوله زما پلار خو ډېر یو کمزوري زړه والا دی هغه چې مانځه ته مخکې شي جاړي دا خلک به تر کوم وخته پورې ولاړ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوسه وکړه چې زه تا ته یم چې ابو بکر ته حکم وکړه چې منځ وکړي او ته وایې چې داسې دی دومره فضیلت والا زما محترمو صحابي دی چې کله دا آیات واورېدو چې الا تحبون ان یغفر الله لكم آیا تاسو دا نه غواړئ چې الله رب العالمین تاسو ته بخښنه وکړي سمدستي ابو بکر وویل چې ولې نه موږ دا غواړو چې الله موږ ته بخښنه وکړي موږ په دې دنیا کې هم دغه خبرې پسې ځان ستړی کړو دا تکلیفونه دا وال دا ټکول چې په ځان برداشت کوو دا هم په دې خبره باندې برداشت کوو چې الله موږ ته بخښنه وکړي هغه ویل چې نن نه بعد په مستح باندې چې کومه خرچه ما روانه کړې وه هغه جاري شوه اوس چې کوم کار موږ په دلته دنیا کې کوو په دې ماحول کې کوو چا باندې خرچه کوو یا په جماعت باندې کم مصرف لګو یا کوم مدرسه مونږ شروع کړې په هغه مدرسه باندې مونږ کار کوو په هغې مدرسې له تنخواه ورکوو د هغې مدرسې د طلابو له خوراک ورکوو یا جومات دی د هغه جومات امام له تنخواه ورکوو یا هغه د جومات کوم آبادي روانه ده په هغه آبادۍ باندې خرچه کوو یا چې کوم دی نو بل مل ورکوو او د چا تاویلو ماویلو باندې هغه مونږ بند کړو چې یاره زه نه ورکوم یاره دا داسې خلک دي یاره دا داسې کسان دي یا دا داسې دي الله فرمایي چې الا تحبون ان یغفر الله لكم الله رب العالمین فرمایي تاسو دا نه غواړئ چې الله تاسو سره مینه وکړي په دې کار باندې الله رب العالمین د دې انسان سره مینه کوي څوک نه غواړي چې الله ما سره مینه وکړي هر انسان دا غواړي چې رب العالمین دې ما سره مینه وکړي او ما سره دې محبت وکړي نو چې محبت غواړي نو دا کار شروع کړي نو ابو بکر رضی الله عنه سمدستي دا کار شروع کړي ولې ګناه ترې شوې وه ذکر الله رب العالمین یاد کو فاستغفروا لذنوبهم بیا ابو بکر رضی الله عنه راغی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وجړل چې دا الله رسول ما نه دا ګناه شوې ده ما ته لاره وښایه چې زه د الله نه په دې باندې استغفار وغواړم ولې الله فرمایي چې فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله رب العالمین یاد کړي چې الله تزما خالق تزما مالک تزما رازق تزما مدبر فاستغفروا لذنوبهم د خپل د ګناهونو نه بخښنه وغواړي چې یاره ما نن چې کومه دا خرچه بنده کړې ده ما چې کوم دا د نیکۍ کار نن بند کړی دی ما چې کوم دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې مخکې جاري کړی اوس مې بند کړی دی د دینه به زه چې دی نو اجتناب وکړم او دا به زه جاري او ساري ساتم الله رب العالمین داسې انسان سره بیا څه کوي محبت کوي او دا ولې انسان کوي الله خپله فرمایي ګورئ ومن یغفر الذنوب الا الله ملائکو سره الله رب العالمین په دې خبره باندې فخر کوي چې انسانانو ای زما ملائکو وګورئ دا زما بنده د څه شي مجبور کو دا څه شي چې کوم دی دې خبرې ته ملا وتړله دا جومات ته راغی سر به سجود شو الله رب العالمین نه د خپل د ګناهونو معافي غواړي دا دې خبرې په څه باندې مجبوره کو دا په دې خبره باندې دې شي مجبوره کو چې ومن یغفر الذنوب الا الله د الله رب العالمین نه ما سوا بل بخونکی ذات نشته دی که ما ته بخښنه الله ونه کړي بل داسې ذات نشته چې ما ته په دې خبره باندې بخښنه وکړي الله څه فرمایي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون خو چې دا خبره کوي بیا زمونږ د پښتنو غوندې نه دی زمونږ د جاهلو غوندې نه دی زمونږ د عوامو غوندې نه دی چې یاره ما مخکې خرچه کوله ما مخکې د ولې داسې کار کوو د ولې دا کار کولو د ولې داسې کولو د ولې داسې کولو ښه مې وکړو چې بند مې وکړو زه د ده د لاس خلاص چې دا څه کولی شي ولیکي الله فرمایي چې ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون کم بد عمل چې تا کړی دی په هغه بد عمل باندې ټینګېږه مه په هغې باندې خپل پښتونولي مه ښکاره کوه په هغې باندې خپل جهالت مه ښکاره کوه بلکې چې کله تعالی د الله رب العالمین قرآن بیان شو
د الله رب العالمین ذکر تا ته بیان شو په هغې باندې سم دستي عمل وکړه نو الله فرمایي فنعم اجر العاملین ډېر ښه نعمت الله رب العالمین ورکوي ډېر ښه بدله الله رب العالمین ورکوي داسې انسان ته چې هغه عمل کوونکی دی هغه چې دی نو په سمه لار باندې روانېدونکی دی اوس موږ د خپل ځان سره سوچ وکړو چې آیا موږ چې کوم نیک عمل کوو آیا هغه نیک عمل موږ جاری او ساری ساتلی دی که نه دی ساتلی آیا هغه نیک عمل زموږ جاری دی که نه دی که هغې کې کوم خفګان راغلی وي که هغې کې کوم بندش راغلی وي که هغې کې د شیطان د طرف نه کومه سستیا راغلی وي نن هغې باندې توبه وباسو او الله رب العالمین ته سر به سجود شي چې الله ګناه رانه شوې ده ای الله خفګان او سستی زما د طرف نه ده زه تا نه په هغې باندې بخښنه او طلبګار یم او الله رب العالمین ته سر به سجود شي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ټول مخکینی او رستونی ټول ګناهونه معاف کړي باوجود د هغې نه الله رب العالمین پیغمبر مونځ به کولو تر دې پورې چې د هغې دا پنډۍ مبارکې به د ډېرو د ودرېدو نه به وپړسېدلې صحابه به وفرمایل چې د الله رسوله ولې چې دی نو ته دومره ځان ستړی کې او دومره قیام اوږده اوږده کې تا ته خو الله رب العالمین نبوت در نصیب کړی دی تا ته الله رب العالمین مخکینی رستونی ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا ولې ځان ستړی کې لکه دا زمونږ د پښتنو غوندې یاره ما ته خو هسې جنت ټکټ میلاو دی زه خو داسې یم زه خو هغسې یم لکه نن سبا زمونږ غوندې خلک هغه څه وایي چې کله حج ته لاړ شي یا عمرې ته لاړ شي وایي که نه ما په حرم کې منځونه کړي دي او یو منځ د 1 لک ثواب دی په مسجد نبوي کې د 500 بس باندې ثواب دی ما دومره منځونه کړي دومره مې کړي دي بس ما په الله باندې قرض دی اوس دومره منځونه نه کوم زمونږ غوندې جاهل خلک هغه دا خبره کوي خو لیکن الله رب العالمین څه وایي چې نه په دې خبره باندې به ځان نه رستو کې چې یاره ما منځونه وکړه په الله رب العالمین باندې دا خبره ومې تړله نه بلکې دا خبره به جاري او ساري ساتي ځکه الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکوي صحابو ته هغه جواب واورئ هغه دا جواب ورکوي چې افلا اکون عبدا شکورا ای الله رب العالمین په ما باندې دومره احسانات او دومره ښېګړې کړي دي چې زه پیغمبر ګرځولی یم زما مخکیني او رستوني ټول ګناهونه یې معاف کړي دي او ما ته چې دی نو نبوت راکړی دی ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نه شم چې رب العالمین ما باندې احسانات کړي دي اوس به مونږ دنیا کې یو کس راپاڅېږي او ما سره ښېګړه وکړي زما په مشکل کې هغه ما سره ودرېږي زما په بیماری کې زما په سستیا کې هغه ما سره ولاړې منډه تړه وایي زما ملاتړ وي نو زه به د هغې سړي سره څه کوم هغه ته به بد رد وایم د هغې چې کوم دی نو سپکاوی به بیانوم نه بلکې هغې ته به څه شکریه به د هغه ادا کړو هغه ته به جزاک الله وایم نو پیغمبر هم فرمایي چې افلا اکونو عبدا شکورا ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم شکریه په دې باندې نه ادا کېږي زما محترم چې موږ په خوله باندې وایو چې شکر الحمدلله شکر الحمدلله دام صحیح ده شکریه ده خو لیکن پیغمبر چې کومه طریقه موږ ته ښودلې ده چې د شکریه هغه څه شی دی چې راشه 2 رکعاته مونځ وکړه الله رب العالمین ته سر به سجود شه الله ته په عاجزي او انکسارۍ باندې شه او هغې نه وروسته بیا دعا وغواړه چې الله تا ما باندې دا احسان کړی دا ښېګړې دې راسره کړې دا نیکي دې راسره کړې ده زه به دا ښېګړې او دا نیکي هېڅ کله هېر نه کړم او کومه ګناهونه چې زما نه شوي دي کم مصیبت او تکلیف کې چې زه مبتلا یم د هغه مصیبت او د هغه تکلیف نه زه ځان بچ کوم او زه د هغې نه ځان وباسم نو شکریه په دې باندې ادا کېږي زما محترم او که نه شیطان لکه څنګه چې الله رب العالمین سره وعده کړې وه چې آدم علیه السلام دپاره الله رب العالمین ملائکو ته چې سجده وکړي شیطان ورته وویلې انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين الله دا د خټې نه پیدا کړی زه د اور نه پیدا کړی یم اور په خټه باندې مضبوط دی زه ولې ته سجده وکړم
الله رب العالمین ته ویلي فخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين زما لعنتي او ترټل شي وزه د جنت نه. شیطان الله ته ویلي انذرني الى يوم يبعثون اے الله لکشان مهلت مال د قیامت ورځ پورې راکا. الله وتعالى فانذرني الى يوم يبعثون د قیامت په تا ته مهلت ته ښا څه چل وکوما. الله رب العالمین ته فرمای لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. اے الله دې ستا بندگانو ته دا بد عمل دا د ګناه عمل دا د جهنم ته د تګ عمل دا به تا ته دیو ته به د ثواب په نیت باندې پیش کوم او دا به په دې کې اختی او څه به کوي چې دې کې ثواب دی او دې کې اجر دی او دې کې دا دی حالانکه هغه به څه شي هغه د ګناه عمل وي. الله ورته وویل الا عبادك منهم المخلصين زما نیکوکار بندگان به هغه د تا نه بچ وي هغه به د تا نه بیا د شیطان څه ویل څنګه برانه بچ کېږي. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. زبديوتا برنا خكتنا خي طرفنا غس طرفنا مخكنا رستنا په هر طرف باندې بر اعظم وسوسه بو تاجوما تب بدیو کې شکر گزار مونږ نه کې. الله فرمایي چې الا عبادك منهم المخلصين بیا هم زمانه کو کار بندگان هغه به ستا د دې چنګل نه ستا د دې وسوسې نه ستا د دې حربې نه بچ کېږي به ځان به بچ کوي. څنګه به بچ کو؟ هم په دې استغفار باندې هم په دې توبه باندې هم په دې معافی باندې هم په دې نیکو اعمالو باندې کوم عمل چې مونږ جاری ساتلی دی هغه مونږ بند کړی دی دوباره بیا په هغې باندې څه وکړو شروع پې وکړو. که هغه د صدقې وي که هغه په جومات باندې خرچه کول وي که هغه په مدرسه باندې خرچه کول وي که هغه په خپل خپلوانو باندې خرچه کول وي که هغه په رونو خویندو باندې خرچه کول وي. او یو سړی راغی چې دا داسې دی دا هغسې دی دا هغسې دی لکه تاسو ګورئ که زما محترمو دوه کسان به خپل منځ کې به کاروبار کوي مشترکه به لګیا وي او د دیو دا کاروبار به الله رب العالمین په دې کې به خیر او برکت اچولی وي. دا یو به ښه محنت کوي دا بل به ورسره لګیا وي هم محنت به کوي خو د هغه محنت به ښکاري د دې بل دا محنت به لږ داسې سس شانتې ښکاري به نه خو محنت به کوي. درېمګړی پکې راپاڅېږي یا د چا محنت چې ښکاري هغه ته به څه وایي مړه دا ستا دا پارټنر نه دی دا ستا دا ملګری نه دی دا خو کار نه کوي تا خو ځان ووجلو ته خو محنت کوې او ګټه چې راځي نو تاسو دواړه نیمې اخلئ. هغه ته وایه چې ځه نه کوم دا نه کوم هغه نه کوم. که چېرته دا دواړه هغه سړي ته داسې خبره وکړي چې ځه زمونږ په مال کې الله رب العالمین خیر و برکت اچولی دی مونږ هېڅ هم نه کوو نو الله رب العالمین هغه خیر و برکت باقي ساتي. او که چېرته دا انسان د هغې سړي په وسوسه کې د هغې په چنګل کې ګیر شو او وویل چې اوهو والله چې زه خو په دوکه کې اچولی یم ګټه مینې ما اخلو خدمت زه ډېر کوم منډه تړله زه ډېر وامه هغه څه شی کوي نو هغه خیر و برکت الله رب العالمین اوچت کړي. دا کم ملګری چې خدمت کولو د هغې نه الله رب العالمین هغه خیر و برکت اوچت کړي هغه هم همداسې کښېني او دا بل ملګری هم همداسې کښېني. ولې دا د شیطان هغه وسوسه ده او الله رب العالمین فرمایي چې تا په ما باندې توکل پرېښوستو او د دې خبرې باندې وللې او د دې شیطان په وسوسه کې دې ځان واچولو چې ما تا ته ویلي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم بخښنې طرف ته جلدیوالی وکړه هغه بخښنې درته رانلې او شیطان پسې روان شوي نو د هر څه نه الله رب العالمین دا انسان وباسي. پکار دا زما محترمو چې موږ د الله رب العالمین طرف ته راشو الله رب العالمین نه بخښنه وغواړو کم ګناهونه زموږ نه شوي دي هغې ته درګذر وکړو کم ملګرو موږ ته بد رد ویلي دي زموږ عزتونه یې پاش کړي دي موږ ته یې سپېړه را کړې ده موږ ته یې کنځل کړي دي د الله رب العالمین د رضا دپاره هغې ته معافي وکړو. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې د یو مسلمان رور عزت په دنیا کې وساتلو قیامت په ورځ به الله رب العالمین د هغې مسلمان عزت به وساتي. د چا سختۍ کې کم انسان په دې دنیا کې په کار راغی
هغه سختۍ کې به الله رب العالمین د داسې انسان په کار راشي. ځکه یو زما محترم حقوق العباد دی، یو حقوق الله دی. حقوق الله الله رب العالمین بخي، ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرک نه بخي، دا غینه ما سوا الله رب العالمین چې چاته خوښ شي بخنه کوي. خو پکې دا ده چې انسان د الله رب العالمین د سر په سجود شي، عاجزیو کې، انکساریو کې او راشي الله رب العالمین ته. دویم زما محترمو حقوق العباد ده. انسان بدا نه وي چې الله رب العالمین بخون کې مهربان دی، ټیک ده بخون کې مهربان دی، خو هغه د انسان اعمال تم ګوري، انسان زړه تم ګوري، د انسان نیت تم ګوري چې زه څه کوم د انسان سره، د انسان ما سره څه کوي. او بل حقوق العباد ده، هغه حقوق العباد چې تر کوم وخت پورې دی انسان تا ته بخنه نه کړي الله رب العالمین دې نه بخي. تا چا پسې خبره کړې وي، غیبت دې کړې وي، چا ته کنزل کړې وي، چا ته اسې بې ځایه سپېړه ور کړې وي، د چا مال دې لوټ کړی وي، چا پسې دې بد رد ویلي وي، هغه انسان له به ورشي چې مسلمانه ای زما وروره ما ناپوهېږي داسې خبرې تا پسې کړې دي، ما ته بخنه وکړه چې الله رب العالمین ما ته بخنه وکړي. د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. تاسو ګورئ سم دم انسان به د دې ځای نه به وځي او چې کور ته لا نه رسېدلی په لاره کې ساه ورکړي. موږ دا وایو چې اوس خو موږ سره لمونځ وکړو او اوس دا دی وفات شو. د مرګ هېڅ پته نه لګي. زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ کې عاجزي او انکساري واچي. رب العالمین دې موږ کې د درگذرۍ او د معافۍ سبب پیدا کی او ممکن الله رب العالمین عاجزی واچي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. زما محترمو دا الله رب العالمین دا حکم دی چې کم انسان کم نیک عمل جاری او ساری ساتلی وي او د چا د وجې نه، د چا د وسوسې د وجې نه، د چا د بېهوده او د هغې خبرو د وجې نه هغه انسان په هغې باندې راشي او هغه عمل بند کړي. هغه نیک عمل که هغه بدني وي، که هغه مالی وي، که هغه هر قسم عمل وي، نو الله رب العالمین فرمایي چې الا تحبون ان یغفر الله لكم. ایا الله رب العالمین دغه انسان سره مینه کوي؟ دا انسان دا نه غواړي چې الله د سره مینه وکړي؟ کوم انسان داسې چې نه غواړي چې موږ سره الله مینه وکړي؟ نو چې د الله مینه غواړي نو دې نیکو اعمالو طرف ته ترغیب وکړي، که هغه د درگذرۍ په شکل کې وي، که هغه د عبادت په شکل کې وي، که هغه د مالی احساناتو په شکل کې وي، که هغه هر قسم وي، دې نیکو اعمالو باندې اصرار وکړو او استمرار پرې وکړو. زما محترمو الله رب العالمین دعا ده
چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې نیکو اعمالو طرف ته زموږ زړه راغب کړي او د بدو اعمالو نه دې موږ وساتي او د شیطان د وسوسو نه او د دې خلکو د وسوسو نه چې تا ویلې ما ویلې ځکه الله رب العالمین فرمایي چې من الجنة والناس شیطانان ځان له جنات نه دي بلکې الله فرمایي چې والناس او خلق هم په شیطانانو کې راځي چې خلق د نیکو اعمالو نه د ښو اعمالو نه هغه بندوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صفونا برابر کې نږدې نږدې